بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نننې مچ چې کوم دی نو دا اوس د لفظونو د جوړېدو دي. مخکې موږ حروف تهجي چې کوم مشق کړی د هغې نه پس دا مشق شروع کېږي، خو زه دا خبره لازمي ګڼم چې تر اوسه پورې چاته دا پته نه لګېدلې چې د خطاطۍ د خوشخطۍ مین وجه د کوم لفظ راځي چې دا دې سره خط خوشخطه کېږي. نو تقریبا چې په 22-23 سال عمر کې ما د دې نچوړ راوستو چې د دې خوشخطاطۍ مین او اصل وجه چې کومه ده دا موږ سره چې کوم دی نو دا صرف په خطاطۍ په اصولو په صرف دا یو لفظ دی، لکه موږ د الف مد ا په دغه باندې چې کوم استعمالیږي. نو په دې کې د ټولو نه مین شي چې کوم دی د خطاطۍ په اصولو کې نو هغه دا صرف دا یو مد دی. اوس بدل ته موږ تاسو ته د دې مد وضاحت په دې طریقه باندې کوو لکه یو لفظ دی په هغې کې ویسا یا جیسا یا بل داسې نور لفظونه راځي چې په هغې کې داسې استعمالیږي، خو چاته دا پته نه لګي چې دا کوم ځای راځي او دا کوم ځای استعمالیږي. لکه مثال موږ به یو دلته کې ټکي والو پر آسان یو لفظ پر په دې پر کې وګورئ نو هم دا لفظ استعمال شوی دی. که یا موږ جیسا ټکي والو نو دلته هم دا لفظ استعمال شوی دی. داسې ډېرو ځایونو کې دا لفظونه استعمال شوي دي د دې په وجه باندې دا خط ښکلېوالی راځي. لکه که موږ د دې ټکي نه د پر نه موږ دغه مد وویستو نو بیا دا پر داسې نه ښکاري، مزه نه کوي. یا جیسا یا بل لا نور ټکي را روان مشق کې به انشاءالله په دې خبره کېږي او دا به په هر یو لفظ کې تاسو ته واضح کوم چې دا هغه مد دی چې کوم ځای کې د دې استعمال راغلی دی. صحیح شو. اوس موږ روبې مشق چې کوم دی د حروف تهجي نه بعد چې کوم مشق راځي هغه د الف نه موږ شروع کوو، داسې بعد د یې پورې موږ کوم لفظونه راځي هغه به موږ کېږو. اوس د الف نه موږ سره دلته کې روبې الف د الف نه موږ شروع د هغه لوی ذات د نوم نه وکړو چې الله. صحیح شو. الف په دریو لینو کې راځي. لومبۍ شروع چې کومه ده لکه موږ سره قد خبره وه، قد زموږ د قلم څوکې ته ویلی شي. نو د الف درې کته دي دلته موږ دا درې لینه د قد په مثال باندې والو چې دا درې لینه دلته موږ سره درې کته دي. الله چې موږ لیکو لومبۍ حصه د لام چې دا اوچته راځي، دویمه او درېیمه چې کوم دی دا به د دویم لین برابر په منځ کې چې کوم لین دی هغې باندې به راځي. بل دا لفظ چې دی دا به په دغه کې راځي په فرشي حروفو کې به دا راځي. ښه دا به په فرشي حروفو کې د الله د اسم چې کوم دی دا به په فرشي حروفو کې راځي. بل موږ سره بل ټکی دی احمد. الف نه چې کوم ټکی کېږي نن به د الف مشق کوو. الف نه موږ سره به دلته کې بل والو احمد. احمد ښې به دی نه شروع میم به دویم لین ته رسو او په دریم لین به دال ورکو. میم او دال میم او دال چې دی دا په دوه لینو کې دی. ښې چې دا بره راځي. ما چې څنګه تاسو ته د حمزه خبره وکړه چې دلته مد راځي مد، نو دلته کې دی کې مد راغلی دی. هغه مد که موږ داسې ولیکو او لږه غوندې کش ورکو او بیا میم شروع کړو نو دا احمد ټکي به جوړ شي. اوس دلته کې هم د مد استعمال شوی دی، وضاحت یې هم په دې شکل دی. خو دلته کې چې موږ دا مد لیکو دا به دونه موږ د دې په احمد کې به داسې موږ ډېرو چې ته نه صرف داسې د شک په بنا باندې صرف داسې راشي.
نو دلته کې مد ظاهر شو هغه خبره چې کومه ما تاسو ته وکړه چې دا مد دغه په مشق کې ډېر راځي استعمال په مشق کې ډېر دی بل ټکی موږ سره دی اصغر لږ ګران دی نو الف نو موږ ولیکو خو دا الف به همیشه دپاره په 3 کولو کې راځي بیا دلته نه به شروع واچو عین به د دویم لاندې د دویم کرلې د پاسه راشي بیا به دلته موږ ری ورکو خو ری به اخري لین ته راځي اوس که موږ بیا خبره وکړو چې دې کې بیا مد راغلی دی نو تر اوسه پورې چاته دا پته نه لګېدلې چې یاره دا مد استعمال شته او که نشته خو مد دلته کې چې موږ وګورو دې کې مد راغلی دی تاسو ورته خیال وکړئ نو تاسو ته به پخپله ظاهر شي لکه دلته زه لیکم دا غین شو دلته کې یو مد دا شو صحیح ده اوس که دا مد سره موږ یې ولګوله نو د دې مد پته داسې خو نه لګي خو لکه ما دلته کوم جل تاسو ته وښودو چې دلته کې مد راغلی دی نو هغه داسې دی صحیح ده اصغر بل ټکی دی اب تک یو ټکی ووالو دلته الف دا اب تک لکه دا مونږ جوړه لیکو پیوستې لیکو نو د هغې دلته کې به اوس زه تاسو ته هماغه خبره ظاهره کړم چې بیا دلته دا څیز راغلی دی صحیح ده اب او دلته کې بیا صحیح شو دلته بیا هم هغه مد کوم چې ورته موږ مخکې وایو نو هغه څیز هم دلته کې بیا راغلی دی نو که دا ټکي موږ مثال داسې ولیکو چې اب تک داسې نو دا صحیح نه ښکاري مثال که زه ډېر خوشخطه ولیکم خو د دې هغه مزه چې کومه ده کومه چې په دې لفظ کې پرته ده دې کې نشته دا به دې کې هم دا مد وضاحت دی لکه لومبې ته مد ولیکه صحیح شو بیا ورسره کاف داسې یو ځای کا تی کاف یو ځای کا صحیح ده تقریبا موږ په دې مشق کې څلور ټکي ولیکل او په څلورو لفظونو کې مد موږ سره راغی نو زیات د دې نه دا معلومیږي چې د خطاطۍ په اصولو کې د ټولو نه زیات استعمال چې دی دا د دې مد دی بل یو ټکي احسن به موږ وایو دا به ښې به د بره نه شروع کړو په دویم لاین به موږ دلته سین لیکو لاندې اخري لاین ته به راشو که موږ اوس وایو دې کې بیا مد راغلی دی نو هغه د احمد په شروع کې چې کوم ټکی دلته راغلی دی دا په اصل کې هم راغلی دی نو څلور پنځه لفظونه موږ ولیکل په دې مشق کې او په پنځو کې په څلورو کې مد موږ استعمال کړو د دې نه دا معلومیږي چې د مد استعمال په خطاطۍ کې ډېر زیات